السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزتمن مسلمانانو، انسان دنیا ته پخپله نه دی راغلی، دی الله جل شانه پیدا کړی دی او د ژوند ټول ضروریات، د ظاهري باطنی جسمانی روحانی ټول ضروریات الله جل جلاله د لپاره په دنیا کې پیدا کړی. روحانی ضروریات د هغې ترقی دپاره انبیاء کرام کتابونه راستولي او الله جل شانه د انسان د روح او د آخرت د ترقی په دې طریقه باندې تربیت او پرورش کوي. قرآن کریم په ابتدا کې الله جل جلاله اسم ذات سره متصل چې کوم صفت تیر شوی دی رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، او رب پروردگار ته ویلی کی هغه ذات چې هغه پیدا کی او د پیدا کول نه پس د هغې مخلوق تربیت کوي. او د تربیت مطلب دا دی چې هغه ته د مقصد د رسولو لپاره چې څومره وسایل ضروریات اسباب پکار وي هغه ټول هغه ذات مهیا کوي، هغه ته رب وایي. لکه د غنم او فصل لپاره د ځمکې ضرورت دی او بیا په هغې کې په خاوره کې د وتر ضرورت دی، وخت په وخت د اوبو ضرورت دی، د اسمان نه د هوا او د نور د رڼا ضرورت دی. او په دې خاوره کې الله جل شانه د هغې دپاره بعضې خوراکونه پیدا کړي دي، د هغې ضرورت دی. دغه د دې ضروریات دي الله جل شانه دا د فصل لپاره مهیا کړي او دغه فصل یا د انسان او یا د هغه د څاروو په کار راځي. نو کوم یو شی چې الله جل شانه دنیا کې پیدا کړی دی د هغه ضروریات او وسایل هم پیدا کړي دي، دته رب وایي. او بیا انسان چې څومره دی په رتبه کې او په مرتبه کې په ټولو مخلوقاتو کې اعلی او اشرف دی، دومره د ضروریات او وسایل د دنیا د نورو مخلوقاتو نه ډېر زیات دي. یو زمری په ځنګل کې پیدا کېږي، هغه ته د بنګلې جوړولو د موټر او د سورلۍ ضرورت نشته، د جوړې جامې ضرورت نشته، او د لنټر او د چت او د برنډې او د یو څیز او د بل څیز د انتظام ضرورت نشته. هغه په ځنګل کې په یو سمڅه کې وخت تېرولی شي او د هغه دپاره چې د کوم خوراک ضرورت دی هغه په اسانه توګه الله جل شانه په ځنګل کې اخکار کوي، ځان ستړی کې مهیا کړي. لیکن د انسان ضروریات او د وسایل هغه ډېر زیات دي چې کله دا ضروریات الله جل شانه دته پیدا کړ
پکار دادا چې دی د الله شاکر وي، د هغه شکر یې ادا کول، په ده کې عاجزي وي. دا د انسان فطرت دی چې چېرته په داسې یو ځای کې چې ستا امید نی، هلته تا باندې یو کس پیښ شي، ستا یو واقف رور چې ته پیژنې یا یو بل مسلمان دی ناواقفه، خو هغه تا سره ښه وکړي او په تا باندې خوراک وخوړلو، یو وخت روټۍ یا یې در باندې چای وڅښولې، ټول عمر هغه ستا نه هېرېږي. ته د هغه احسان هغه منې په ځان باندې چې ما سره ډېر ښه کړي. دې ته شکر وایي. د الله جل شانه احسانات هغه په انسان باندې دومره دي چې دی منشیان کینی او حساب کوونکي جماعتونه کینی. دی د الله جل شانه هغه انعامات هغه په شمېر کې نشي راوستی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. د هغې حساب کتاب په کاغذ باندې، په کمپیوټر باندې، په بل یو څیز باندې نشي کولی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. دا آیت کریمه تر قیامته پورې دی. او نن سبا داسې وسایل او اسباب پیدا شوي دي چې په منټونو کې هغه ډېر زیات حسابونه کوي په باندې سړی. مخکې و جمع و ضرب تفریق تقسیم دا په ګوتو باندې کو، لیکن سره د دې الله جل شانه فرمایي چې په دې انسان باندې د الله نعمتونه دومره دي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے، لا تحصوها، تو اس کو اپنے احصاء میں نہیں لا سکتے. یعنی خپل حد کې نشه راوسته چې ته وایې چې دومره ټوټل شو، د هغې ټوټل ته نشي جمع کړو. دته بیا ډېر زیات د الله جل شانه شکر گزار بنده جوړېدل پکارو. لیکن دې صورت کې د سورې علق دی. دا هغه صورت دی چې د دې ړومبني آیتونه په سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ړومبی نازل شوي، او دې سره الله جل شانه نبوت او رسالت هم ورکو. دا ړومبی وحی په نازله شوه په غار حرا کې. هغې پسې بیا دا آیات چې ما تلاوت کړل دا بیا رستو نازل شوي. په دې کې الله جل شانه د دې انسان په باره کې فرمایي چې دته کول څه پکارو، لیکن دې کوي څه. کلا ان الانسان لیطغی. هرگز داسې نه ده، کله هم داسې نه ده. دا انسان لیطغی، دې طغیان اختیار کړي، دې سرکشش. سرکش هغه ته وایي چې هغه د حد نه پورې وځي. یعنی ته ورته وایې سر ټیټ که هغه سر اوچتوي، د دایرې نه بهر شي. یو کلیک یو ته راښکري دی، د هغې لیکې نه دی بهر کېږي چې نه د دې کې نه ایسارېږي. الله جل شانه دې انسان ته په دنیا کې د ژوند تیرولو حدود بیان کړي دي. دا پولي دي، د دې پولي نه به تجاوز نه کوي، لیکن دا انسان د هغې نه تجاوز کوي. د دنیا په معاملاتو اصول او قوانینو کې هم دا ده. کوم سړی چې د یو حکومت زیر سایه په یو ملک کې وخت تیروي، نو د هغې دوه قسم قوانین، یو شرعي قوانین او یو انتظامی امور او قوانین. شرعي قوانین که چېرې حکومت هغه د الله او د الله د رسول د ارشاداتو موافق وي، خو بیا یې منل پکار دي. او که د هغې موافق نی، نو بیا د هغې مخالفت کول پکار دي. په خپله پې عمل کول نه دي پکار، او پویول پکار دي حکمرانان. دویم قسم امور داسې دي د حکومتونو قوانین او اصول چې د هغې تعلق د انتظام سره دی. مثلا زه به تاسو ته مثال درکم د ټریفک. په لاره باندې ته ګاډی چلې، نو الحمدلله د هغې اصول د ټریفک قوانین هغه ستا د فایدې او ستا د رونو د فایدې او چې څومره خلک په دې لار او په دې سړک باندې د هغې ټولو د فایدې دپاره دي. چې دا اصول دي، دا چې سره بتی بلیږي بیا به نه ځې، چې شنه بلیږي بیا به ځې، چې زیړه بلیږي بیا به احتیاط کې، دلته به دا کې، دلته به دا کې. چې په هغې باندې سړی نه ځي، نو سړي ته تاوان او نقصان پېښېږي. دا حدود د دې منل فطري طور سره انسان دا مني.
چې کوم انسان کافر دی نن سبا په هغې باندې د مسلمان نه زیات عمل هغه کوي. هلته مونږ لیدلی دی چې ټرافیک انتظام څنګه وي، څومره په صحیح طریقې سره چلی، پولیس نی لیکن صحیح طریقې سره چلی. زه هم په دې پېښور کې په دې کې زیاته بد نظمي کوي. په داسې ځای باندې به رکشا ننه باسي چې هغه به د تلو لار نه د مچ په کونه سمسۍ منډل دي، داسې لار چې هغه تا ته نه ده سازه، ته په هغې باندې ولې ځې یو ځه بیا پې بل ځه بیا پې بل ځه، بیا د هغه مخې چې ګاډی راشي نو هغه ته هم تکلیف وي ده ته هم تکلیف. او د دې نه منل دا یاد ساتئ چې څنګه د حکومت د قانون خلاف ته نو دا بهادري نه ده، دا د ځان سره زیاتې کول دي، دا د الله د اصول هم خلاف. نظم و ضبط قایمول دا ضروري دي. نو بهرحال الله جل شانه دې انسان دپاره دغسې پولې ایښي دي حدودو کې دن نه پاتې کوي. او د حکومت په قوانینو کې کله کله داسې کیدی شي چې قانون به مناسب نی ټیک به نی پاس شوی، به غلط وي. لیکن د الله جل شانه قوانین، جزئیات، فروعات، اصول دی ټولو کې سراسر د انسان خیر دی، فایده ده. الله پاک دلته فرمایي کلا ان الانسان لیطغى، دې طغیان اختیار کې سرکشه جوړ شي، دې د پولې او د حدود ماتي. په کار دا چې دی خو د الله شاکر وي او الله جل شانه ته سر پلی کې ایښی وي. تاسو وګورئ یو حیوان او ځناور سپی چې مالک ساتي او خوراک ورته ورکوي، نو د سوکۍ سپی بیل دی، د ښکار سپی بیل دی. د سوکۍ سپی باقاعده هغه مالک ودي او دی په دروازه باندې ناست وي او د کور سوکۍ. او د ښکار سپی کلب معلم، قرآن پاک کې هم د هغې ذکر راځي چې د هغې ښکار جایز دی تا دپاره. هغه نهر وي، په خپله د هغه غوښې ته ضرورت وي او هغه سوه ونیوه، اوسۍ ونیوله او هغه په خوله کې دغسې بغیر د هغې نه د یو چک اخیستو نه بغیر نهر نهور دی هغه راړي او مالک ته په مخه کې ږدي. د دې سپي ښکار جایز دی. د شرایط د فقه په کتابونو کې ذکر دي چې دی پرېږدي ته پې د الله نوم واخلې بسم الله، ښکار پسې دی پرېښو، اوس چې ښکار کله مړ تا ته راوړو نو هغه خوړی شي او دی هغه ښکار تا دپاره ونیسي او راوړي تا ته یې مخې ته کېږدي، بیا تا ته لکۍ خوځوي چې ګوره که ما ته یې څه راکړل. د هغې نه پس چې ته څه ورکړې دې کې دا شی د دې سپي نه انسان ته پکار دی چې زده کړي چې دا دومره شاکر دی چې د ده حقیقي رازق الله دی، لیکن د ده د ظاهري رزق اسباب د دې انسان مالک په اختیار کې الله جل شانه ورکړي دي. د هغه دومره دی منونکی دی چې دی د هغه دپاره پولې نه ماتوي. حالانکې که دغه سپي د ښکار سپی دی غټ او د اودانګل او د مرۍ نه د مالک ونیو نو دی په هغه ساعت مړ کولی شي، لیکن دی خبره مني او دی انسان ته هغه ته خدای عقل نه دی ورکړی، البته د هغه حس شته، د هغه شعور شته، په هغې شعور باندې هغه پېژني چې په ما باندې د انسان اطاعت څومره لازم دی. قرآن کریم کې د اس په باره کې الله جل شانه فرمایي والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. دا سنو صفات الله جل شانه په دې صورت کې ذکر کړي دي. والعادیات ضبحا چې دی کله منډه وایي داسې اسونه چې منډه وایي په تندۍ کې روان دي، مجاهدین پې د پاسه ناست دي. او ضبحا دا غي د سینې نه یو خاص قسم اواز روزي، هغه دومره زور اخلي په هغې منډه کې چې داسې یو خاص اواز وي، هغه خرش خرش کوي او روان وي په لاره باندې. لیکن دی د مالک باندې ناست دی او دی هغه طرف ته روان دی چې کوم ځای کې د ده د مرګ خطره ده د دې اس. فالموریات قدحا بیا دومره تیز دی روان وي په داسې ځمکه کې چې هغه کاڼیزه ځمکه ده، کاڼي دي په هغې کې، چپري دي، غره دی او د ده خپو ته نالونه لګېدلي دي یا نه دي لګېدلي، د ده د دې کپیونه بصري دي. قرآن کریم کې الله پاک دا نقشه ذکر کړي ده. الله خو د هر څه نه خبر دی خالق. فالموریات قدحا پھر وہ گھوڑے جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتی ہے، چې کله هغه په ځمکه باندې دا کپۍ را خلاصه کړي نو هغې نه بصري والوځي. فالمغیرات صبحا بیا هغه آسونه چې د هغې دریم صفت دا دی چې هغې د سهار په وخت کې حمله کوي. فاثرن به نقعا د سهار په وخت کې د خاور او دوړه الوځي. حالانکه د سهار وخت داسې دی
چې د شپې او د پښمنی په پار کې پرخه په ځمکه باندې پریوتي د هغه دوړه نه الوزي، لیکن دا اسونه په دې انداز سره دومره تیزی سره دشمن طرف ته ځي او د دې انسان خبره مني چې دی په هغه وخت کې د پرخې په هغه ځمکه کې چې کومه خاوره پرته ده د هغې نه دوړه پورته کړي. فوسطن به جمعا، او بیا د لښکر منځ ته ورننوځي، تورې دي، نیزې دي، برچې دي، غشي دي، هغه پرې راورېږي، لیکن دا اس په منځ کې ورننوځي. دا ولې؟ دا صرف او صرف دا اس د دې انسان د خپل مالک شاکر دی، هغه په موږي دړلی په خور باندې هغه ته خوراک ورکوي. لیکن الله جل شانه فرمایي چې د انسان سره د عقل، سره د دومره صلاحیتونو، سره د اسباب او وسایل چې د اسباب او نعمتونو د از د لپاره پیدا دي، دا خپل ضرورت کم دي، غوا غوې لنګ مای خو ګډه دا د لپاره پیدا ده، دا غي خپل ضرورت کم دي. د ملونو کارخانه او پنبه زرغونېدل دا د انسان لپاره پیدا دي، هر قسم غلی او میوه دا د انسان لپاره پیدا دي، لیکن دی الله پاک فرمایي لیطغى، دی په طغیان کې مبتلا دی. په دې وخت کې په مخ د ځمکه باندې تاسو وګورئ کافر قومونه لا الله منکر او سرکشه هغه ډېر زیات دي، او مسلمان په هغې کې بیا دومره قلیل تعداد د الله جل شانه شاکر دی چې سړی په دې خوله باندې خبر نشي راوړی چې به څومره کسان. یو حدیث مبارک کې ما لیدل په مسند احمد ابن حنبل کې چې داسې وخت به قیامت ته راشي چې په جماعت کې به جمع سره خلق مزو کې په هغې کې به یو مسلمان ني. الله جل شانه دې زمونږ ایمان محفوظ کړي، د خپل ایمان خیال ساتل پکار، او دا ځکه چې د صرف او صرف په نوم باندې په قومیت باندې اکتفا کړي ده. هم مسلمان قوم ہیں، میں مسلمان تو ہوں، زه ذاتی لحاظ سره مسلمان خو یم، موږ مسلمانان یو، زمونږ ملک مسلمان ملک دی، لیکن د مسلمان کردار سی، داغه صفات سی، داغه خویونه سی، داغه ایمانی صفات پاغه کې سوي، داغه معاملات څنګه، داغه عبادات څنګه، داغه معاشرت څنګه، داغه ظاهری صورت څنګه، داغه لباس او پوشاک څنګه، په دې کې زمونږ نه تپوس کوو. ځکه الله جل شانه فرمایي ان الانسان لیطغى، او د دې طغیان او سرکشي دی د الله خلاف سرکشي کو، یا خو په ایمان کې سرکشي وکي منینا، هغه انسان کافر دی، مشرک دی هغه، او یا چې کوم دی نو دی ځان ته مسلمان وي، لیکن دی سرکشي دا کوي چې د الله د حدودو پولې ماتوي. دا پوله د چې رشوت حرام دی، د رشوت پوله ماته کوي، هغه د الله د حکم او رشوت واخلي. دا یو حد خدای قائم کړی دی چې مال هر قسم ګټه حلاله طریقه باندې، لیکن سود والا مال هغه حرام دی، دا پوله ماته کوي دی غټي. دته الله جل شانه یو پوله قائم کړی، هغه د فیدې لپاره ده، او د هغې خلاف ورزي کول د ده لپاره نقصان دی، چې دا جواري ده، دا غلا ده، دا شوکه ده، دا غصب دی، دا ظلم زیاتی دی. په دې طریقه باندې مال ما حاصلو، لیکن دی حاصلی دی د الله جل شانه هغه پولې ماتوي، او دی په اسلامي معاشره کې پاتې کېږي. کلا ان الانسان لیطغى، دی سرکشش ان رآه استغنى، او د ده د سرکشي وجه څه ده چې کوم نعمتونه خدای ورکړي دي، نو اور رآہ استغنا، یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، دے خپل ځان بے پرواہ غني، ما ته د چا څه ضرورت دی، زه په چا څه کوم. بعضې رور د رور سره، خور د رور سره، ګاونډي د ګاونډي سره، مسلمان رور د مسلمان سره، زه په څه کوم، ما ته یې سره کړي، او میں کسی کی پرواہ کیوں رکھوں، زه چا څه پروا ساتم. د سره مال دی، د سره بنگله ده، د سره جیداد دی، د سره شهرت دی، کله کله په ده کې داسې خناس ناست دی شیطان دننه چې دی فقیر دی، لیکن سره د هغې دی داسې خبرې د خولې نه راوباسي. الله جل شانه په دې خبرو باندې ناراضه کېږي. یو حدیث مبارک کې راځي چې 3 کسانو ته به الله جل شانه په ورځ د قیامت نه ګوري، لا ينظر الیهم، نه به ورسره خبرې کوي، لا یکلمهم، خبرې هغه د نرمۍ او د نرم انداز او پستې خبرې، ولا یزکیهم، او نه به پاکوي، او پاکول نه مراد چې ګناه یې ووینځي، جنت ته پاک و صاف بوځي. تاسو د جمعې مونځ دپاره جومات ته راغلي یئ، نو ستاسو کپړې هم پاکې دي او ستاسو بدن هم پاک دی، د حدث اصغر نه پاک دی، د حدث اکبر نه پاک. مونځ ته چې تاسو ننوځئ، تکبیر تحریم ووایئ، دا شرایط تاسو کړي دي
چې کوم یو سړی جنابت کې وي هغه مونځ ته نشي راتلی، په مونځ کې نشي ودرېدی. چې کوم یو سړی بې اودسه دی هغه په مونځ کې نشي ودرېدی. الله جل شانه چې جنت ته سړی ننباسي نو دی به پاک وي. بعضې داسې وي چې د هغه ګناهونه خوش قسمته په دنیا کې هغه ووینځلی شي. بعضې داسې وي چې د هغه پاتې راپاتې ګناهونه هغه قبر ته لاړ شي، په هغې کې صفا کې خوري. بعضې داسې وي چې هغه الله پاک به خپل فضل عمر فرمایي، د هغه د یو عمل په وجه د هغه نه داسې راضي شي چې هغه ته خدای پاک هغه نور ګناهونه دغسې معاف بیا جنت ته ننباسي. خو جنت ته چې ننوځي دی و پاک. د دې کسانو بارے کہ اللہ جل شانہ فرمائیں لا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، گناہ بو پدی د پاسه تپلی وی دغه سی وی. ولهم عذاب علیم، او دای د بار درناک عذاب دی. اغه نور دونه ذکر کوم، یو ذکر کوم اغه سره چې فقیر مستكبر، اغه فقیر چې اغه متکبر او مستكبر وی فقیر نه مال شته، نه عہده شته، نه شهرت شته، نه منصب شته، هیڅ یو شی نشته، لیکن هغه مغرور دی، متکبر دی، لویګر دی. داغه خبرې زنانه کناری نه خبرې داسې دي چې هغه ټولې د بغض د تکبر او د کینې نه ډکې دي. او داغه مجلس داسې دی، داغه ناسته ولاړه داسې ده که الله جل شانه هغه ته خدای خبر مال ورکړی وی، عہده او منصب یې ورکړی وی چې بیا بسو په هغې کې یو کس دا دی هغه فقیر چې هغه متکبر وي. دا څلور څیزونه چې مخکې ذکر شول دا به د هغه دپاره الله دې مونږ معاف کړي. نو فرمایي ان رآه استغنا، دا انسان سرکشي اله کوي چې دې ځان دی وایي مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، ما سره مال شته، زه به خپل ضرورت د مال نه پوره کو. زه بیمار شم یا مې په کور کې بیماری شي نو بیا به ډاکټر ته لاړ شم، ډاکټر شته دی، زما رور بھائی ته څه ضرورت دی، زما چاته څه ضرورت دی. دی خپل ځان د ټول نه بې پروا او مستغني ګڼي. زما عزتمن یو دادا چې ته په خپله د چا تملق او چاپلوسي شروع کې هغه ته ټیټ پاس کېږي چې دی ما ته زما د ضرورت پوره کړي، دا عمل د خدای نه دی خوښ. او یو دادا چې تا ته الله جل شانه چې کوم رزق را رسوي نو هغه په ډېرو واسطو په ډېرو لاسونو په ذریعه را رسي، د هغې شکر ومني. ذکر حدیث کے راضی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کی قدردانی نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی بھی قدردانی نہیں کرے گا. چې څوک د خلق شکر نه ادا کوي چې تا سره د خدای خو کی جزاک الله تا ما ته د خیر او رسولو دکې ماده د شکر ادا کول نشته، دی به د الله شکر هم نه ادا کوي ځکه چې دا واسطه و دا خو د تخکاري. نو دا دوه څیزونه جدا جدا دي، یو بل تلاس اوږدول، کله یو تتلل کله بل تتلل، کله د یو دروازه ډکول کله د بل دروازه ډکول. الله جل شانه یې پرېښی دی، دا عمل د الله نه دی خوښ. لیکن یو دادا چې کوم حقایق دي چې تا سره مور او پلار سخ کړي تا غیر، تا سره بل یو کس سخ کړي دي تا غیر، تا سره ستا استاد سخ کړي دي تا غیر، تا سره ستا ګاونډي سخ کړي دي تا غیر کې، او ته وی چې ما ته د چا څه ضرورت دی. ان رآه استغنا، دی خپل ځان بې پروا ګڼي، ما ته ضرورت نشته. نه، دا عمل د الله جل شانه نه دی خوښ. ان الی ربک الرجع، مخکې الله پاک فرمایي چې ستا رب او پروردگار طرف ته د هر یو څیز واپس کېدل دي. انتها د هر یو څیز په الله باندې ده. دې کې دوه څیزونو ته اشاره ده. یو دا چې په دنیا کې چې کوم احسان تا باندې دی، ستا په بدن کپړې دي، ته سوچ وکړه چې دا کپړې تا ته را رسېدلي دي په کومه طریقه، دا تا د دکان نه اغوښتي دي. نو ته شکر وباسه چې ما سره پیسې وې خو کپړه نه وه، د دکاندار ته لاړم نو دکاندار سره کپړه وه، زما ضرورت د دکاندار نه پوره شو. دکاندار سره ته خپل سلوک او معامله ښه ساته، تا ته د دکاندار نه فایده راورسېده. نو دې کې یو قسم ته د دکاندار قدرګاني چې یا الله ستا شکر دی چې دې سړي په زړه کې دی چولی دی چې دې دکان کې کپړه ساتلی. بیا دکاندار دا کپړه راوړې ده د یو کارخانې نه اغوښتې ده، نو په دې کې ټرکونه، مزدور، څومره واسطې استعمال شوي دي. د دې ټولو په تا باندې احسان دی او دا احسان در باندې رب کړی دی.
بیا چې کومه کارخانه کې جوړه شوي د پاغې کې څومره مزدوران استعمال شوي دي، څومره پاغې کې ماشینان استعمال شوي. بیا د دې کپړې سلک او تار اول جوړېږي، د هغې جدا کارخانې دي، یا پاغې کارخانه کې یو شق د دې کارخانې وي چې تار بیل جوړېږي، پاغې کې څومره ملازمین استعمالي. بیا د هغې نه مخکې دا کپړه چېرته نه راغلي ده، دا مالوچ و، پنبه وه، دا د ځمکې نه راوتي ده. زمیندار پاغې کې څومره استعمال شوی دی، څومره مزدور پاغې کې استعمال شوی. بیا د هغې تخم بندانه هغه چا سنباله کړي وه، څنګه کرلی شوي ده، چېرته نه راغلي وه، ته چې سوچ وکړې. او بیا دا هر څه الله جل شانه نه راغلي، د دې انتها د ټولو څیزونو په الله باندې کې. ته اول د دې واسطو شکر ادا کا، بیا د خپل رب چې الحمدلله چې د ټولې وسایط، دا ټول چې څومره اسباب دي، دا زما رب په دې کې ما ته مهیا کړي. یو نوړی ته په رکیبۍ کې پوره کې او هغه خولې ته وړې او هغه په شوروا کې ککړی شي، په دې یو نوړی کې ته شاته وګوره، په دې کې زرګونو خلک استعمال شوي، زرګونو خلک. دا اوړه د دې نه مخکې زنانه روټۍ پخ کړې ده، هغه زنانه د هغې ګرمي برداشت کړې ده، یا ستا خادم پخ کړې ده، هغه ګرمي برداشت کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا دپاره پخلی د هغه خادمو کې، مثلا نوکر دې ساتلی دی، یا یو زمانه کې وینځي غلامانو، نو یو نوړی د هغې پخلي نه هغه ته هم پخله کې ورکړه چې خوشحال شي، ځکه چې د هغه به سترګې چې د دې ذایقه به څنګه وي، هغه ستا د اجازت نه بغیر نشي خوړ. ځان سره یې کینو، که نشي کینولی لږ مقدار هغه ته ورکړه. نو زنانه دا پخلی په دې کور کې کوي، بیا اوړه اخلي دي، یا هغې یا بلې، بیا په هغې اوړو کې مالګه او غنم اوړه او اوبه دا استعمال شوي، دا اوبه چېرته نه راغلي دي، دا مالګه کوم ځای نه راغلي ده، دا اوړه چېرته نه راغلي دي، دا سوچ مونږ نه کوو. دا جرنده کې اوړه شوي دي، یا د مل نه راغلي دي، په دې مل کې په دې جرنده کې څومره کسان استعمال شوي، بیا دا غنم چېرته نه راغلي. بهرحال په دې کې هزارګاه خلک استعمال شوي. نو انسان ته دا سوچ کول پکې د دې ټولو منتها په الله باندې کی. دا هر یو شی الله جل شانه پیدا کړی دی او د دې خالق هغه دی. نو پکار خو دته دا وه چې دا ټول هر څه یادولې د الله جل شانه انعامات او د خدای احسان په ځان باندې منلې او د ده د سر ټیټ وی. دی په حدودو کې خو یې دننه لاسه کوي چې ده د شرمه سر هم نشه پورته کولی. یو مسلمان ته چې دا پته ولګي چې زه به جنت ته ځم او جنت بیا داسې دی دی جنت آجاں کے آزارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد، هغه داسې دی دی چې هلته کې چېرته د اذیت او د تکلیف نوم نشته، نه به کنزل شته، نه سپوره شته، نه ستغه شته، نه بل قسم ته ازار او اذیت څوک چاته رسولی شي، هلته به بېغمه او هلته به دایمي پروت دی. او د هغې ځای نعمتونه چې تذکره وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې صرف اووی، نو سړی حیران پاتې شي. د الله جل شانو هغه نعمت دی دا سر ټیټ شي او د شرمه ده ته دا خپل ځان انتهایي بېغیرت او بیکه ښکاري چې زه په دې دنیا کې وخت تېروم، زه د الله د فرایضو اهتمام نه کوم، زه د الله جل شانو د محرماتو حرام کړی شوي څیزونو نه ځان نه بچ کوم. زما رب په ما باندې دومره احسان دی، دا څومره د شرم خبره. بیا زما هلکوالی تېر شو، زما ځواني تېره شوه، په ما باندې اوس چې کوم دی نو پختسالي راغلي د پوخ عمر یم، بیا دې نه پس په ما باندې بوډاوالی را روان دی. دا ټول ژوند زما تېر شو، زه د ژوند په کومه حصه کې چې یم. نو دا هر څه د الله جل شانه نعمتونه شته، ما ته الله جل شانه څنګه راکوي، ما څه کړي دي. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجع. ستا رب طرف ته د هر یو څیز واپس کېدل دي. یو دا دویمه دا چې ستا رب ته د هر څیز واپس کېدل دي، یعنې قیامت راتلونکی دی. ته به دنیا کې دغه صفات اختیار کې، ته به د الله جل شانه د حدودو او د هغه پولې ماتې د هغې خلاف ورزي به کې، لیکن ستا په آخر کې الله جل شانه ته واپس کېدل دي. قرآن کریم کې ځای په ځای فرمائی اللہ پاک یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. دا خلق خدای نشي عاجزولی، خدای نشي عاجزه کولی. د دې څه مطلب دی؟ کله کله یو نافرمان او عاق زوی چې د پلار خبره نه مني، یا پلار ته بد رد وي، پلار ورپسې شي نیسي، یا د خپلو والو دپاره یا یې پولیس ته ورکوي، نو د زوی ته نه ودښتي، نو پلار ورپسې منډه نشي والی، نو پلار یې عاجزه شو، زوی ته نه ځان رک کو، یا د دې ښار نه لاړو بل ځای ته، یا د دې ملک نه ووتو، پته یې نه لګي.
د الله جل شانه څوک عاجز کولی نشي چې کوم ځای ته م ځې هلته رب هماغسې موجود دی لکه څنګه چې دلته دی او ته د هغه په ګرفت کې ته د اسمانونو د اقطار نه اطرافو نه نشې وتې د ځمکې نه نشې وتې دا ټول کائنات د رب دي په هر ځای کې ستا منډه داسې ده لکه په دې تلي کې چې کوم دی نو یو د شړشمو دانه ده کله یو خوا لاړه شي کله بل خوا لاړه شي او هغه ستا په ګرفت کې د په دې دوو ګوتو کې داسې ونیسي خولې ته یې واچي یا چې څه ورسره کوي هغه کولی شي یو حدیث مبارک کې راځي قرآن پاک کې الله جل شانه فرمایي چې د اسمانونو ځمکې مطویات بیمینه د اسمانونو د الله جل شانه په ښي لاس کې ټول راغونډي ده او د الله جل شانه لاس د مخلوق په شان نه دي خدای ته پته ده چې هغه څنګه دی هغه په دنیا کې نشي لیدی الله پاک د خپل زیارت زمونږ په آخرت کې په جنت کې نصیب کړي کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجع دغه رب طرف ته واپس کېدل بیا به هر یو کس زورور کمزوره مالدار او فقیر سپین او تور نارینا او زنانا بادشاہ او رعایا حاکم او محکوم دا ټول به د الله مخې ته ولاړي د الله مخې ته به ولاړي او دی به د خپل نمبر انتظار کوي چې د سره به څه کېږي ان الی ربک الرجع حساب کتاب به کېږي تا نه به رب تپوس کوي چې تا په دنیا کې ما تا ته حدود قایم کړي تا د هغې نه سرکشي ولې کوله خپل وجود چې ستا دی دنیا کې تا خپل ځان تا پیدا کړو ته خو خبر هم نه وي ستا مور او پلار ستا د پیدایش ذریعه او اسباب دی ړومبی سبب دی ځکه الله جل شانو د مور او پلار د احسان او اطاعت ذکر قرآن پاک کې کړی دی لیکن ستا مور او پلار هم تا نه نو خبر نه ته جوړ کړی نه هغوی خبر دومره پته ولګېده چې کله حمل شو پته ولګېده چې څه شته او بیا چې ماشوم پیدا شي نو بیا مور او پلار ته پته ولګي چې انسان رانه پیدا شو په هغې شکر وباسي هغوی ته هم دا پته نه وه هېڅ چاته نشته قرآن کریم کې الله پاک فرمایي هو الذي يصوركم في الارحام الله هغه ذات دی چې هغه په رحم مادر کې ستا تصویر کشي کوي لکه په کاغذ چې د پنسل کرښې راکاږې ته دغسې الله جل شانه دا یو مثال دی الله پاک تصویر کشي کوي په یو څاڅکي کې دا یې پوزه ده دا یې شونډې دي دا یې غوږونه دي دا یې سر دی دا یې نور بدن دی او نور اعضا دي هغه رب خبر دی بل هېڅ څوک نه دي خبر نو فرمای ان الی ربک الرجع واپس کېدل بیا الله جل شانه ته دی هغه رب ته به څه جواب ورکړي هغه څه غتللی دي دپاره تاسې تیاری کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړی دغه خبرې به خلکو ته کولې د دنیا ضروریاتو په حاصلولو باندې خو هر سړی ښه پوهېږي بلکې کوم څښیس کوي چې د مور نه پیدا شي نو چې څنګه ودرېږي نو هغه په دې پوهېږي چې زما د خېټې د نس دغه به په څه باندې مړ کېږي لوږه فوراً د مور تو ته خوله کړي هغې باندې خوله کړي بل یو څیز ته نه خوله کړي د انسان ماشوم لا د هغه نه بوله دی او حیوان د هغه نه ښه پوهېږي او د چرچڼې بچی چې کله پیدا شي روزي او د خوراک شي لږ ساعت پس نو بیا ورته مور چینجی راوړي نو د خپله خوله وازه کړي ده ته پته ده چې دا ما دپاره خوراک د خوراک طریقې ګټل داسې کمال خو نه دی دا خو هر یو کس ته زناور ته او حیوان ته الله جل شانو په زړه کې اچولي چې ته به څنګه حاصلې هغه خالق او ذات پیژندل چې ته پیدا کړی او دا ضروریات تا ته مهیا کړي دي دا د انسان فرض دي نو ځکه فرمایي ان الی ربک الرجع ارأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى بیا په دې آیتونو کې د یو انسان د سرکشۍ تذکره ده هغه څوک ابو جهل دا صورت مکی دی ابو جهل د سرکش انسان پیدا کړی خدایو مالداری خدای ورکړي وه اسباب اور یو شی خدای ورکړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښار په مکه کې پیدا کېدو او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه نبوت او رسالت ورکو نو دا ابو جهل د هغه دشمن جوړ شو دشمني واغشت او د دومره سرکشي کوله چې ځای په ځای به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورکول ځای په ځای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برالو او جمعات ته برالو خانه کعبې ته او په بیت الله کې به مس کولو نو دی به کله کله رالو ابو جهل ورته به ویل چې مز مه کو نو دا خو د انسان ذاتي معامله
نن سبا کافر، دهریه، یهود، عیسایان ټول دا چغه وایي چې هر شخص کو حق کے رائے آزادی حاصل ہے، خپل کس هر یو کس خپل ذات مبارک چې کوم نه آزادی حاصل ہے. نو بیا چې یو کس د خدای عبادت کوي بیا ته هغه څنګه منې کوي؟ او دغه کافر نن سبا مسلمانان صرف او صرف دغه دشمنی ده چې دا مسلمانان په فلسطین کې مسلمانانو ته څومره تکلیف ورسول، هغه استقامت اختیار کړي او په ایمان باندې لکه غر په شان ولاړ. دا سر که د سړی لاړ شي ایمان محفوظ کړی وي دا نر انسان دی، او الله جل شانه داسې بنده سره محبت کوي. دا هغه سره تلل دغه واقع شهادت دی. او چې سړی په زنا او په غلا کې او په کفر کې لاړ شي نو دا ذلت دی او عذاب دی. نو دغه انسان ته پته لګي د ده سره دشمنی په کوم بنیاد باندې و. د کافرو په ملکونو کې په چینا کې په یو ځای کې په بل ځای کې د هغه مسلمانانو سره دومره سخت دشمنی ذاتیات چې د مسلمان په کور کې یو فریم جوړن دی او باغې باندې د الله نوم لیکلی یا لا اله الا الله، نو دا دی ولې لګولې دی پولیس والے بوزي جیل. قرآن کریم چې چرته کې ترلاسه شو دا قرآن دی ولې ساتلی دی. تاسو خدای وبخه، تاسو په دې ملک الحمدلله آزادي ده دومره چې ته خپل ایمان محفوظ کولی شي. جمعتونه شته، د واعظ و نصیحت حلقې شته، بیانات شته، درس و تدریس شته. تا نه به رب تپوس کوي چې قرآن کریم تا ته څومره په اسانه میلاوېدو. داسې ځای چې هلته کې خلک په قرآن پسې ترس کېږي او هغوی ته قرآن پاک څوک نه راړي. هغه وایي چې زما سر دې پکې لاړی خو چې ما د الله کلام ولید. تا سره شته ته یې نه ګورې. ډېر کسان داسې شته زما وروڼه چې هغوی دا جرأت نه کوي، دا تکلیف نه کوي چې دې قرآن پاک راوالي چاته ووایي چې ما ته نه راځي، ما ته یې دوه ټکي وښیه یا ته ما ته ووایه. او دا عذر زمونږ قابل قبول نه دی چې ما مخکې نو یاد کړی نه مې شو ویلی په دې تېر عمر به ما څنګه ویلی وې. زمونږ سره په کلي کې چې کوم دی نو یو حاجي صاحب و، هغه حاجي سره د دې چې د میلیونو مالک و، هغه د 80 کالو په عمر کې قرآن پاک حفظ کړی او زه د هغه د قرآن پاک د حفظ په دعوت کې په خپله شریک سره د ګڼو میلیونو کارخانې وي د هغې مالک و نګراني په خپله کوله، قرآن پاک حفظ کړی. زموږ سره دلته په دې حیات آباد کې یو سپینګیری دی انتهایي، هغه د سرکاري ټول کارونه هم کړي دي او په آخر کې په مدرسه کې درس شروع کو، طالبي له اوله نه تر دوره حدیث پورې ټول کتابونه ووې او خب کلک او مضبوط عالم او یا کالونه سیوا عمر. دا عذر دا نه دی قبول چې یو سړی وایي ما دا مسله نه وه زده کړي، ما ته پته نه. تا سره اسباب شته، تا سره جمعات شته، تا سره علما شته، تا سره قرآن کریم شته، تا سره د واعظ و نصیحت حلقې شته، اصلاح حلقې شته. ته هغلته تللی وې، تا ته ما خپې در کړې وې، تا هلته نه شوې تللی، تا ته ما سر سترګې در کړې وې، تا هلته غوږ نه شو کېښی چې خبرې دې اورېدلی وې. ځکه الله جل شانه په وړاندې د انسان یو عذر نشي چلېدی. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجَعَىٰ. نو فرمایي أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ. ابو جهل برسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل دا متعدم نو لازمیو، دا غیر ذات سره تعلق. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل اورټلو خدای خبر چې الفاظ یې وته ویلي چې ما پرې ابو جهل وته وی چې ښه تا ته پته ده په دې مکه کې زما د جتینا او زما د ډلې نه غټه ډله د چا نشته دی، ما سره مضبوطې مټې دي، ته خبر یې. الله جل شانه دا آیات نازل کړل که چېرې دی خپله پارټي او دی خپله ډله او دی خپلې مټې راولي مقابلې ته، نو موږ به فرښتې ورته مقابلې ته راولو، نو د هغوی سره د بیا دی مقابله وکړي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دی پاسېد او قسم یې وخوړو ډېر زیات تا وغشتی. ولې متکبرو مخکې صفت ذکر شوی دی، دی وایي زما چاته پروا نشته، زه مخدوم یم په دې علاقه کې. نو دی د هغې تکبر د وجې نه پاسېد وایي چې دی راشي او په سجده باندې پروز وي نو زه به ورته په سر باندې په سټ باندې خفه کېدم. علیاذ بالله. رسول الله صلی الله دا انتهایی ګستاخ او الله جل شانه داسې د ذلت مرګ ورکړی دی چې څومره متوري کوله نو وجلې 2 ماشومانو دی په بدر کې. دا ذلت بس دی
تا ځان ته څومره غټ وې او د دوو ماشومانو د وجې نه الله جل شأنه دی وي او بیا پکې ساوه سر ته چا پرې کړی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او دا څوک عبدالله ابن مسعود سے په مکه مکرمه کې په هغه کسانو کې دی چې په 100 پیسو باندې به د خلکو ګډ بیزې سرولې چې کله د ابو جهل په سینه باندې دی کېناستو نو ابو جهل ورته وایي چې شپونکیه دا ته په کار دا و چې زما دا څه کې زما سر پرې کوي وایي چې په کار دا و چې بل چا پرې کړی وی ستا غونې کس نه دومره متکبر دا ذلت دی چې ته چې کوم سړي ته انتهایی سپک ګورې د هغې سړي د لاسو نه ستا سر پرې کړی او تکبر یې دومره و چې هغه ساعت وایي چې زما دا سر هغه زمانه کې په توره سر پرې کېدو ټوپک تماچه نو چې سر پرې کور نو ورته وایي چې زما دا سر دا اوږې م پرې کا چې زما سر په نورو سرونو کې اوچت ښکاري دا د انسان تکبر نن سبا بعضې زنانه هغه چې څوک راشي نارینه هلک په عمر کې د ده نه کشر وي دی وایي ما ته دې راټیټ شي دا انتهایی متکبره زنانه ده او د دې د دې لویي او تکبر به دې سره په ورځ د قیامت حساب کېږي دا د عاجزۍ خلاف ما ته سلام صرف وکړو په خیرالۍ وې ما ته ټیټه نه شوه دا په پښتنو کې دا مرض شته یو سړی هغه به ورته ټیټېږي یو زنانه هغه به ټیټېږي که چېرې جینۍ زنانه مشرې ته ټیټه نه شوه بیا په هغې باندې خفه کېږي ابو جهل هم دغه وی دا تکبر په هغه کې و دا د ابو جهل صفات دي دا جهالت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات تعلیم طریقه دا ده چې دننه شي السلام علیکم تیریږي السلام علیکم هغه به تا ته څه وي وعلیکم السلام بس خبره ختمه شوه اوس که نارینه او ډېر وخت پس ملاقات شوی مصافحه ورسره وکړه او که زنانه د مصافحې نه لاس ساته لاس ورسره مه میلاو لیکن په دې معاشره کې د ماما زوی د تره زوی د ترور زوی فلانکې ډینګړې د قوم سړی پردم نه او بیا لاس هم میلاوي د ښځو سره دغه سړی هم ځینې وټاری ښځولی وي او د هغې ښځې هم صفت ټیک نه دی حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال دا الله لعنت دی وي په هغه سړو باندې چې څوک مشابهت د ښځو سره اختیاروي وي سړي او په هغه ښځو باندې چې څوک مشابهت د سړو سره اختیاروي نو ابو جهل وی چې زما دا سر د اوږو سره د اوږې ورسره کټ کړه چې نورو سرونو کې اوچت ښکاري زما سر اوچت وي بل دې ما ته ټیټي دا نور سرونه دي زما نه ښکته ټیټ وي زما سره دې اوچت او بیا دومره غرور او تکبر هغه استغنا ټکې چې الله ذکر کړی د هغې دومره اثر و چې اوس کله مري پرې کوي تور عبدالله بن مسعود صاحب رایستی ده وایي چې زما سر کله یو سې خپل ملګري ته صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي نو بیا ورته ووایه چې د مرګ په وخت کې تا سره دشمني د نور کله هم زیاته وه دومره بدقسمته الله پاک دې موږ د شقاوت نه وساتي دا د انسان بدبختیا ده چې دی په ګناه کې بوخ وي او ده ته نصیحت کې نو دی لکه د خرې په شا زور کوي مونږ زمیندار یو دیهات کې پاتې شوي یو دا بعضې خره چې کوم دی نو ډېره زیاته خرطوب پې باندې ختموي چې ته یې راکاږې د پړي نه نو دا په شا زور کوي هغه به خطرې ځای ته ځي شاته به کنده وي لیکن دا به په شا زور کوي هغه انسان چې کوم یو په ګناه کې معصیت کې مبتلا دی چا ورته نصیحت وکړو چې دا ګناه مه کو دی نور په هغې کې بوخ شي فخر غرور مباحات تکبر استغنا نخوت قومیت دا پکې راپورته شي نه ما ته خبره وکړه دا دومره شو چې زه د دې کار نه منع کړم د نور په هغه خټو کې ځان بوخ کړي نو دا چا سره کوي خو د ځان سره کوي ځکه دغه ابو جهل چې کوم دی نو وی چې خپل ملګري ته ووایه چې د نور کاله نه ورسره زما دشمني اوس د مرګ په وخت کې زیاته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې عبدالله بن مسعود صاحب دا خبرې وړو نو پیغمبر علیه السلام فرمایل او افسوس یې وکړو وی چې د موسی په مقابله کې هم یو فرعون او زمونږ په وخت کې زمونږ مقابله کې هم یو فرعون هغه دا ابو جهل او دا فرعون د فرعون موسی نه زیات سخت ځکه چې فرعون موسی چې کله ډوبېدو
نو هغه وویل چې زه د موسی او د هارون په رب ایمان راړم. دومره ګبراو شو. او دا فرعون چې کله مري ابو جهل، نو دوی چې زما دعوت د نور کله نه زیات دی. په هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اراده وکړه چې دی کله په سجده پروزي، زه په خپه کېدم چې کله داسې تلو نو ودرېدو په شا شو، یکدم ګبراو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې نه شو، مونځ هغه ختم کو مبارک. بیا چاته تپوس وکړو چې ته خو لاړې، تا خو هغه عمل نه کو. ده ورته وویل ابو جهل چې وې زه لاړم، نو وې زما او د هغه ترمنځ د اور یو خندق و، په هغې کې لمبې وې او د هغې سره یو مخلوق ولاړو د وزرو والا، هغه ما ولیدل. زه د هغې نه سخت ګبراو شو، په شا شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که دی نږدې شوی ما ته، دی به هغه فرښتو غشتی په هغه اور کې به یې اچولی وي، دی به ختم شي. دغسې یو واقعه او بل هم وه. یو ځلې ابو جهل پورې د چا قرض و، چته څوک و بارنی سړی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم خانه کعبې سره مونځ کولو، نو ابو جهل دې سړي ته قرض نه ورکولو. دغه وخت کې کور کې کعبې ته رالو. کعبه داسې ځای و چې هغه د ټولو دپاره د امن ځای و. نو هلته کې څه کسان ناست، هغې ته ووایي چې دې سړي پورې مې قرض دی، دا مخامخ کور چې دی ما ته نه راکوي. یو کس ما سره لاړ شي سفارش کوي چې ما ته خپل قرض راکړي. هغې ورته ووایي چې دا کار خو مونږ نه شو کولی او دا سړی کولی شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یاد هغه په مونځ ولاړو مبارک. هغه سره خو د ابو جهل سخته دشمني وه او دا هم کافر و. دی دا غوښتل چې کله دی لاړ شي، دی خو به انکار کوي نه، ځکه چې د هر یو چې چا سره به څه مشکل پیښ شو نو د هغې سره به پیټې پورته کول. په معاشره کې د ښه انسان دا کارونه چې دی بل ته خیر ورسوي، خیر ورسوي، په لاسو باندې، په پیسو باندې، په خوراک څښاک باندې چاته خیر ورسوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به ځي او چې لاړ شي نو دا ابو جهل به ورته سختې خبرې کوي، بېعزتي به یې کوي. نو موږ به خوشحال شو، کافر ووي. نو چې د الله رسول ته هغه کس لاړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دشمن دی ابو جهل. خو پیغمبران ډېر بهادر وي. الله جل شانو هغې کې چې کوم شجاعت اچولی، هسې به بل چا کې ني. د پیغمبر نه زیات بهادر څوک ني. ورته لاړو، اراده زم د سره ور یې وټکولو. ابو جهل راووتو، ور کې ابو جهل ولاړ دی، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د دې سړي تا پورې قرض شته؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وی او وی قرض ورته ورکړه. هغه زر لاړو په منډه، قرض یې راوړو ورته یې ورکړو. خلکو تماشه کول، اوس ټول ولاړ دي چې څه به کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځای ته واپس لاړو. ابو جهل رالو، خپلو یارانو سره کېناستو. هغې ورته وایي چې دا تاسو وکړل، زمونږ نه خو د تا نه دا امید نو، دا توقع مه نه وه. هغه ورته ووایي چې کله ده ما ته ووایي چې قرض ورکه، نو د شاته یو اوښ و. هغه اوښ دومره اوچت و چې دا سر یې په ده باندې د ده د سر د پاسه داسې ما ته راوګد کو او دا خوله یې وازه کو. ما ته وایي ورکوې که نه ورکوې؟ وایي که ما انکار کولی زه یې ثابت تېرولی. الله خو هر څه کولی شي، هغه په هر څه باندې قادر دی. زما عزتمند زمونږ خبرې، زمونږ کړتې، زمونږ تکبر، زمونږ لویي تر هغې پورې دی چې مونږ د الله د طرف نه څه خوف نه دی لیدلی. الله مو دې وساتي د خپل عذاب نه او قهر نه. چې کله راشي بیا دغه وخت کې د دې بهادر انسان، د دې متکبر د ده پته مغرور هغه وخت کې بیا لګي. اوبو ته نشي ټینګېدی، هوا ته نشي ټینګېدی، باران ته نشي ټینګېدی، سیلاب ته نشي ټینګېدی، ګلۍ ته نشي ټینګېدی، ګرمۍ ته نشي ټینګېدی، یخنۍ ته نشي ټینګېدی. دومره خو دی زورور دی. نو فرمایي ارأیت ان کذب وتول ارأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى. آیا تا هغه کس لیدلی دی چې هغه یو عظیم بنده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراد دی، چې کله هغه مونځ کوي نو د مونځ نه یې منې کوي. اوس هم په دې دنیا کې مسلمانان چې کوم ځایونو کې د هغې ته د پاتې کېدو حق حاصل دی، په هغه ځای کې یهود، نصارا، کافر مستنب دي. په دې مسلمانانو حکومتونو باندې د دوی مدد فرض او واجب دی. دوی نه به الله جل شانه تپوس کوي هر قسم ته مدد، چې په نرم او پسته نه کېږي نو په زور باندې. دا حجاج ابن یوسف د دې امت څومره صفاق او ظالم تیر شوی دی، څومره وینې توی کړي. او زمونږ د دې ملک پاکستان باندې دی بل چې د کراچۍ سره نږدې او د سمندر په غاړه ښارو د سریلنکا نه جهاز را روانو کښتۍ، په هغې کې د عربو زنانه وې
او د دې هندوانو حکومتو دا زمونږ د پښتنو د علاقم و پکې بر صغیر او هندوستان پاکستان دا و پکې هندوانو حکومتو او هغه زنانه ډاکوانو اشاره کمال دي ولټولو دای کېریان کړي هغه خط واستو د خط دستور د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه نه ډاک شروع دی خط واستو حجاج ابن یوسف ته خط رسیدو وی مونږ دلته کې هندوانو گیر کړیو ته زمون خبر نه لې ته زمونږ څنګه بادشاہ محمد بن قاسم سره د لخر راواستلو د ځای فتح هغه هندو کافر چې دومره لوی حکومت او راجا داهر هغه قتل د یوې جینۍ د یوې زنانه د یوې پیغلې په आवाज باندې دلته کې د دنیا حکومتونه زنانه مدد غواړي او سړی مدد غواړي قیدی مدد غواړي کافر راګر کړي غد دی ویني دی تماشا کوي دی په خپل لاس ورکی چته و دا ایمان دی دا اسلام دی دا اخوت دی دا ورولي ده کدا بے غیرتی ده بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله فرمای ارایت ان کان علی الهدى تما تو وایا کچره دا سړی په هدایت نو بیا به منی کې دا غل لازمی عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی دی خبرې خې کارونه خې کردار خې نیک سړی ته ولې نقصان ورسي ځکه الله پاک فرمایي من اذلی ولیا فقد اذنته بالحرب جس نے میری کسی دوست کو ذرا برابر بھی اذیت پہنچائی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے او جنگ د خدای خوخه ده چې چرته کې را غورځي خدای خبر چې په آخرت کې ویسه حالي ځکه یو مسلمان ته د آزار رسول نزان بچ کاغستا معاشره کې وی کستا رشتہ داری پته لګینا چې الله جل شانه څخه د دې مسلمان څومره قدر دی دا د الله ولی نو الله پاک فرمای او امر بالتقوى یا دغه کس دغه بنده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادی چې بل ته د تقوا امر کوي چې ته پرهیزګاری اختیار کړه لازمی عمل خو دا دی چې په خپل په هدایت باندې دی او متعدی عمل دا دی چې بل ته سم لار خي غلام کو زنا کو دروغ مو آیا بل ته اذیت مرسو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات او ارشادات او هرقل د ابو سفیان نه چې ابو سفیان دغه وخت په حالت د شرک او تپوس کوي نو هغه ته چې د ټول کارونه خو د پیغمبرانو وي دا د نیکانو خلکو کارونه دي نو ته په هغه سیس باندې یو سړی وجني یو سړی غل له قاتل له زانی دی به وجني بیا څه خبره جوړي لیکن هغه خلکو ته د خې خبرې هدایت کوي په خپل په خلا ربانه کلک او مضبوط ولاړ دی هغه ته ولي اذیت نو په هر ملک چې کوم یو ځای کې مسلمان دی هغه ته امریکا یا یورپ یا يهودي یا عیسائی هغه ته اذیت او تکلیف رسي داغه د متبرئ بخدای پاک جواب ورکي یو وخت یا په دنیا کې عذاب ورکي سزا خلکو ته به باعث د عبرت وګرځي الله جل شانه دا يهود ټول دنیا ته باعث د عبرت جوړ دا سه سزا د خدای ورکي چې خلک ته عبرت والی او هر یو کافر چې په مسلمان ظلم کوي او یو زم دا غي د بار خودي سره سره د هغه مسلمانانو حکمرانانو مسلمانانو نه مخدای ته پوس چې ستا په وس کې چې سو هغه تا کړی تر اوسه پورې د بایکاټ نو مغشته شي دا د غیرت تقاضا ده چې ستا په ملک کوم مصنوعات ته ته د بل ملک مصنوعات ولې غرض په خپل خو باندې ودرېګا زمونږ د ملک د مشر نه راواله تر لاندینی مزدور پورې هر یو کس په دې سیس کې مبتلا دی هغه کمیشن اخلي په جیب کې اچي او ملک ته تاوان ورکوي په ملک باندې قرضې خېږي چې چا سمره وس رسیږي هغه عمر دې دغه ملک لټیو نقصان ورک بهر حال ارایت ان کذب وتولى دا خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات مختصر قران پاک ډیر جامع کلام دی بیا فرمایي چې دغه سړی چې منی کول کې دا څنګه دی ان کذب وتولى په یو آیت کې دوا دغه صفاتونه ذکر کړي دي ګنده خبره یو تکذیب چې دا د خدای منکرم دی خدای پاک په پاڼه او په ذره ذره کې لیدې شي او د خدای من نه مني دا ابو جهل او تولا ظاهری عمل باندې عمل نه کوي نه اسلام راړي نه په خپل باندې اقرار د شهادتین کوي نه عمل کوي نه موز نه زکات نه بل یو شی هیڅ به هر حال عرض می دا کول زما عزت منو چې د تکبر نه ځان ساتل پکار دا الله جل شانه شکر ادا کول پکار او چې کوم انسان د سرخو کې تبل سرخه کوا او چې چا سره تاخو کړل نو داغه شکر ادا کو داغه قدردانی کو او د ټول زیات احسانات پتا باندې د خپل رب دی داغه قدردان جوړ شه په دې جبه باندې داغه نو مخله پاک داغه تسبیح بیانو په زړه باندې داغه قدردانی کو کچریدا عمل په اسلامی معاشره کې راشي نو
د دې امت مسلمه او د مسلمانانو کم سره د کمزورتیا به داسې حفاظت خدای کوي لکه څنګه چې په هغه زمانه کې شوی. واخر دعوانا